الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. سورة القصص شلم سپارہ آیت نمبر 62 دوش پیتا. سورہ کے تسلی ورکول نبی علیہ السلام تا، ترغیب ورکول قرآن کریم تا، او دا اللہ توحید تا، مقاصد اربعہ عالیہ بیانول، داغی منون کو تے بشارتون ورکول، نمنون کو تے زواجر او تخفیفات ورکول، دا منون کو او دا نمنون کو دا دوارو دا دنیا او دا آخرت حالات ذکر کول. اس نننی سبق کی دا نمنون کو دا قیامت او یو نقشہ پیش کئی کہ قیامت کی بہتا اللہ وی وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. زجر ورکی بالشرک. وَيَوْمَ او یاد کا غورزا اذکر یوما، یاد کا غورزا پا قرآن کی چرت یاد کا اذکر فی الکتاب، قرآن کی یاد کا وَيَوْمَ او یاد کا غورزا ینادیہم چی آواز بہو کی دیتاو وَيَقُولُ نُعَيْبَا اللہ بہتوئی این شرکائی الذین چرتری زمان دبرین خاوندان آکسان کنتم تزعمون تاسو پی گمان کولو، تاسو ما سر شریکان گرزول اسدار مگرزول ناسشو چنن تاسو امدادو کی. بیا قرآن کریم دا مضمون دے تفصیل سر ذکر کئی. القرآن یفسر بعضه بعضا. قرآن کریم یو دے اجمال کئی، لنڈ خبر کئی، بل جا کے داغی تفصیل کئی. کرے خبر یو زیم کئی، بل زیم کئی، بل زیم کئی، بل زیم کئی، آگے تا تائیدات ہوئی، تائید ہوئی مضبوطیاتا. یو خبر مضبوطی یو ذلی نہ کئی، دو ذلی نہ کئی، دری ذلی نہ کئی، بار بار کئی، آ خبر مضبوطی. کل تفسیر کئی، تشریح کئی، یو دے کے اجمال وی لنڈ خبر ای، بلے کہ ناغی تشریح و تفصیل و وضاحت آ ذکر کئی. نو قرآن کریم کی دا مضمون ذکر کئی کہ دنیا کے مشران او کشران، ہر یو کور کے مشرم بھی او کشرم بھی، ہر یو کلی کے مشرم بھی او کشرم بھی، ہر یو جماعت کے مشران بھی او کشران بھی. نو کور کے مشر آر کشرانو رہنمائی کئی، او کور کے یوازی رہنمائی نہ کئی. دا کور مشر چیوی نا تربیتم کئی دا کشرانو، ادواگانم کئی دا کشرانو. دا کور مشر چی دا کشرانو تربیتو نکی نا گڑ ورشی. حدیث شریف کی راضی ہر یو بچے کل مولود یولدو علی فطرت الاسلام، ہر یو بچے پا دین اسلام بانے پیدا کی گی. مور او پلار یا یہودانی یا نصرانی یا مجوسانی، مور او پلار یہودی کی ہے، نصرانی کی ہے، مجوسی کی. مور او پلار اور تربیت اور کی یا سنگ تربیت اور کی بچے آگا سلوے گی. اخیار مشر، اخیار پلار، اخیار استاذ، اخیار مشر آگا کشران لدعاگانم کئی، دائی تربیتم کئی، ای لغسم کئی، ای سرمینم کئی، دائی تربیتم کئی، او ای لدعاگانم کئی. لگا سورہ شعراء کے دا کور مشر، دا کلی مشر داغ دعا ذکر کئی. چاہ اللہ تا سوال کئی والذین، سورہ فرقان 19 سپارہ 74،
والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. والذین وکسان دا مومنانو اوصاف حسنه ذکر کئی، دا مومنانو خیسته صفات ذکر کئی، دا مومنانو خو خویونه ذکر کئی. نو دلته سورہ فرقان کې اتو صفات ذکر کئی اوصاف حسنه. نو اتم صفت وکي ذکر کئی چې دا کور مشر آدو آگانے کے کسران تو والذین او مومنانا کسان دی بندگان داللو کسان دی شروع کلنو وعباد الرحمن آیت 63 دا اللہ بندگان بیا دا اللہ دا بندگانو اتو صفات دلتا ذکر کئی. اتم صفت خود صفت والذین او مومنان کسان دی بندگان داللو کسان دی یقولونو چوائی دی ربنا ارمزمنا حبلنا راکمنتا روبخمنتا من ازواجنا دبیبیانو زمنا وذریاتنا او دا اولاد زمنا دبچو زمنا قررت آیونین یخون کی دسترگو اللہ کشران بانے زمنا سرگی یخی کی دا کورم شروعی اللہ بیبیانو بانے زمان سرگی یخی کی و بچو بانے زمان سرگی یخی کی. پختانوی سرگی پی یخی سوی خوشحالشی پی ربنا حب لنا من ازواجنا ورما زمنا کمنا ترخزو زمنا بیبیانو زمنا و ذریاتنا او دولاد زمنا قرنت آیونین یخون کی دسترگو وجعلنا قدمنا للمتقین اماما دپارا پرنزگارانو اماما پیشوا اماما مشرم اللہ منگا دا متقیان مشر کے سمتم اللہ زمانہ کشران ٹول متقیان کے دا ٹول پرنزگاران کے دا ٹول متقیان کے وجعلنا للمتقین اماما او گردیمگا دپارا پرنزگارانو اماما پیشوا. کم مشر چې د کشر تربیت سمنی کرے دنیا کې خواغله پته نه لګي، خدا مشر او دا کشر دیو سبا د الله دربار کې بیا پیش کیږي. نو دا کم مشر چې د کشر تربیت سمنی کرے، کارا کور مشری، کارا کلی مشری، کارا جماعت مشری، او چې کله د کشرانو تربیت یې نه کرے، دا کشران دا قیامت کې بیا سبا دا په غریبان کې بلا سچي او تپوس پته نه کوي، کله به نه بایکاټ کوي چې تا همغه تبا کړیو. کله کور مشری هغه ته وای، کله کلی مشری هغه ته وای، کله ملک مشری، کله جماعت مشری، او چې هغه خپل ډیوټي نه کړی، کله به سره بایکاټ کوي، کله به سره جګړه کوي. قران کریم دا غي دا قیامت هغه حالات عادل ته تورې نمونه ذکر کوي چې دنیا کې وای انسان ته مشر او کته کشری، کوم مشر نو تا مشرۍ کردار ادا نه کو او ته کشری د کشرۍ کردار دی ادا نه کو. او قیامت کې بیا هغه نقشه ته پیش کړي د مشرانو او د کشرانو. سورہ بقرہ کې آیت 166 یوصل شپږ پېته کې د مشرانو کشرانو حالات ذکر کړي. چا کشران با د مشرانو سره بایکاټ وکي چې تاسو موږ تبا کړیو. اعتبارل الذین تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. اعتبر الذين تبعوا کلا چې بیزار شي ها کسان اتبعوا چې دای تابعداري کړي شیوا، اتبعوا چې دای تابعداري کړي شیوا من الذين کساننا اتبعوا چې تابعداري کړي وا دا مشرانو بکشرانو نه بیزار شي. دنیا کې خو دې مشر باندې کشر توي چې فلانی تمزه ځکه دا د دنیا فائدہ وا کبل ته بدلو بیا د دنیا نقصانو. نو دا د قران نه منې کولو
دبا د فهم قران نه یو ترجمه د قران دا اخو اسانه ده د پښتو ترجمه شته لیکلي د اردو شته د فارسی شته د انګلیش شته مترجم قران دا واغله ار یو ټکی لاندې امانه لیکلي او قران مخه تکي د مترجم چې په کومه ژبه کې ترجمه کې یو فهم د قران دی په قران باندې پویدل دي په قران باندې پویول دي په قران او سنت باندې په دین باندې عمل کول دي او دغه بنیاد قران دی قران کریم پای پویدل دي نو دا مشر چې دی دې په خپل هم نه پویدو او کسران هم نه پویدو دغه دوکه کوله کسران سره نو قیامت کې به دې بیا بیزار بشي ارتبال الذين تبعوا کلمه چې بیزار شي کسان چې دغه تابعداري کړي شي وا من الذين كسانوا اتبعوا چې تابعداري کړي وا دا کسان بہت وي مشران ته موږ تاسو پسې رواني تاسو همغه دوکه کړیو تاسو همغه گمراه کړیو نو هغه کې بیا دې څه کول نشي ځکه خپل براګیروي او نو بیزاره بشي وتقاتن او پریو کې بیمل اسبا په دې باندې رشته د مینې محبت وقال الذين تبعوا او ما کسانه تبو چې تابعداري کړو دا کشران بہت وي دا مریدان بہت وي دا ماته بہت وي چې بار دغه باندې تعبیر کې بار یو لفظ باندې وقال الذين تبعوا او ما کسان چې تابعداري کړو آکشران بمشران دوئی لو ان لنا کرتا کچر بیشکاشی مونگ لنا دوبارت دنیا تا کمونگ اللہ دنیا تبیا اولیگو نو فنتبر امنوم نو بیزار بشمونگ ددینا اللہ کمونگ دی بیا دنیا تا اولیگو مونگ دنیا کی دی سر بایکاٹ کو کما تبرعو مننا لکا سنگا چی دی بیزار شوزمنا مونږ به بدل کړو مونږ سره بایکاټ کو کذالک هم دارنګي یریم الله خیر الله اعمالهم عملنا دای حسنات علیم افسوس ته بدای باندې حسنات علیم افسوس په بدای باندې وما بخارجین من النار ان بویدای وتن کی دا اورنا قران کریم عجیب کتاب دی د چانم ناخلی نخی ذکر کئی د مشرانو نخی ذکر کئی د کشرانو نخی ذکر کئی اوصاف حسنہ او اوصاف قبیحہ عدد والو ذکر کئی نو دنیا کې د دوکه کړیوا دا مشرو د دوکه کړیوا قیامت کې بیا سه امداد نشي کولای نو دا کشران به الله ته الله کوم د دنیا ته ولېګو چې بیا موږ دنه بدل واخلو چې د سره موږ بایکاټ وکړو د دې لاس همغه تباشو دا مشره د موږ د قران نه منې کړیو د موږ د دین نه منې کړیو د موږ د حق پرستو نه منې کړیو اعلی ک بیا دیولو بیا وته دا بدل موږ اخلو خو بیا واپس راتل چرته دا رنګ بیا د دوی دا جګړې قران ذکر کوي سورہ سبا کی آیت 31 و 32 د دوی دا مکالمه د دوی دا ډایلاګ د دوی دا جګړې دا مخاصمه دا قران ذکر کوي سورہ سبا آیت نمبر 31 یو دیسم دیسم اسپارا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم وقال الذين كفروا او ایما کسان چې کافران دي کارا انکار کوي د قران نه لن نؤمن بهذا القرآن چریمانم نه په قرآن باندې ولا بالذي بين يديه او نه په کتابونو باندې چې د نمخ کیو دا خو ته کشران ویلو دی اړولې د قرآن نه دا مشران کشران منی کړیو نو کله چې قیامت شي او دا قیامت نقشه ذکر کوي اذ ظالمون کله چې ظالمانو ځان سره ظلم کړو چې کشران منی کړیو دا قرآن نه ظالمانو کشران سره ظلم کړو چې کشران منی کړیو دا قرآن نه نو هغه قیامت کې
الله وی ولو تنو کجری وینیتا اذ ظالمون هغه حالت کله چې ظالمان موقوفون او ادول شي وی عند ربهم ونی درد دی باندې د الله دربار کې ولاړی د الله دربار کې پیشي دوړو مشران او کشران د الله دربار کې پیشي دوړو د الله دربار کې ولاړی ارتا ولو تعذ ظالمون او کلا چې وینیتا کلا او کچری وینیتا کلا چې ظالمان موقوفون عند ربهم ودول شي مې پني درم ته دی باندې د الله دربار کې ولادي دوارا اوس دا دوارو خبره وره يرجو واپس کوي موازم بازن دی الی بازنو بازو الی بازن قولو بازو تا خبرین نوم نه دي ځا نه یو سړی نو مخلي نه یو جماعت نو مخلي صفات ذکر کوي دا دوه ډلې وي دا یو ډله وي مشران او کشران اته بیا دوه ډلې شي نو دا يرجو واپس کوي معزوم بازر دی اذام الى مازن القول بازو تا خبرین یو سره مکالمه ډایلاګ بحث ډسکشن جګړې دا به شروع کړي یقول الذين تذبوا وای ما کسان چې او کمزوري کړي شي او کشرانو او مریدانو اکشرانا کمزوري اب چاته للذین تکبروا اکسانو ته چې غیزان غړ غړلو ایزان غړ غړلو چې هغه مې تکې ناستو نو دنیا به را سړی به چې دنیا ورانه چې داسې چغه او داسې قران داسې حدیث داسې او قران به استعمالولو د دنیا لپاره قران هغه باندې به دنیا ګټله لیکلی به تعلیم القرآن لیکلی به ضیاء القرآن لیکلی به تفهیم القرآن ها قرآن پنوم باندې او لیکلی به خیرکم من تعلم القرآن وعلمه به تاسو کې چې قرآن دکې او نور ته خو دا حدیث به لیکلو او دا قرآن به کې سنو د فهم قرآن به کې سنو صرف هغه د دنیا دراغوندولو ذریعہ به ګرځولې و قرآن به مخکې کولو د قرآن خلقو قدر کولو نبی اسلام امتیان د قرآن عزت کولو د په مدرسه باندې ځکه ولیکل تعلیم القرآن د نبی اسلام امتیانو د قرآن عزت کولو ځکه ولیکل ضیاء القرآن رڼا د قرآن د نبی اسلام امتیانو ای د قرآن عزت کولو ځکه به ولیکل تفهیم القرآن د نبی اسلام امتیانو د قرآن عزت کولو ذکر ولیکل خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بیتا تاسو کیانه چې قرآن دا کې انونو توخی او حق ادا کو نو قیامت کې بدا کسرانو ته یقول الذین تذبوا وای ما کسان چې او کمزوري کړی شي او کسرانو او مریدانو چې پر دغه سره تعبیر کې چې او کمزوري کړی شي شاته وای للذین تکبروا ا کسانو ته چاوی ځان غټ غنلو د کتاب د الله نو د قران د الله نو د قران حق نه ادا کولو دا کشران به مشران ته وی لولا انتم لكنا مؤمنین کشران وی تاسو خامخا او به موږ مؤمنانو تاسو موږ غرقو تاسو تباکو لولا انتم کشران وی تاسو لكنا مؤمنین خامخا او به موږ مؤمنانو اوس مشران ورته جواب ورکړي مشران ورته سوې قال الذين تکبروا وای با کسان قال صيغه د ماضی دا په معنا د مضارع مخکې د مضارع صيغه ذکر کوي یقول الذين او د ماضی صيغه ذکر کوي د پخوام وتویلو په دنیا کې او اوس په قیامت کې به متوي قال الذين تکبروا او یا کسان چې ځان غټ غننه د الله د کتاب نو چاته وی للذین تذبوا کسانو ته چې کمزوري کړی شي او کشرانو دا مشران بوتوي انحنو سوددناکم آیا مونږه منی کړی وای تاسو آیا مونږه باندې کړی وای تاسو ان الهدى د قران او سنت نو هدا هدایت د قران نوم دی
پیرانو چې قرآن واورېدو سورې جن اول آیات کې یو کم دیسمه سپاره کې وایي پیرانو چا کا ان سمعنا قرآن عجبا یقینا ونزل موږ قرآن یو عجیب کتاب دی او بیا وایي وان دیالسمه آیات کې سورې جن کې بیا وایي وان لما سمعنا الهدى آمنا به او بشکا کله چې اورېدل موږ قرآن یا ته هدایت وایي اولو تو قرآن وی انا سمعنا قرآن عجبا اولا سورہ جن کی ہوتی ہے اللہ سمع سورہ جن کی ہوتی بیا ہدایت ہوئی وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ او یقینا کلا چورے دلنگا قرآن منگا ایمان اور پدے باندے اور ہدایت سنت تم ہوئی نبی علیہ السلام فرمائی خیر الحدی حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر طریقہ نبی علیہ السلام دا نو هدا قرآن او سنتو دا کشران با توئی دا مشران با دے کشران توئی قال الذین تکبروا وہ یا کسان چیزان غٹ گنلو دا اللہ نا کتابنا آغیو مشرانو للذین چاہتا وہ یا کسانو تاو للذین صدفو آکسانو تاوئی چاو کشرانو انانو صددناکم آیا منگا منی کریوئی تانسو آیا منگا بند کری وئی تاسو منی کری وئی تاسو انل هدا د قرآن او سنت نو بعد جاءکم بعد غنا چراغ تاسو ته مونږ هو تاسو نو وئی منی کری دنیا کې منی کړو او قیامت کې بیا د مشران انکار کوي دای وو توي انحنو صددناکم انل هدا آیا مونږ منی کړو تاسو د قرآن او سنت نو بعد جاءکم والداغینو چراغ تاسو تا آیا مونگا منی کری وی تاسو بیاوتی مونگا نوی منی کری بل کنتم مجرمین بلکی وی تاسو پخپل مجرمانو مونگا اسی بانا کی وی اسی بانا زانتا گوری بل کنتم مجرمین بلکی وی تاسو پخپل مجرمانو بیا وتر مریدان وی دا کسران وی دا مقتدیان وی دا کمزوری وته بیا وی وقال الذين تضيفوا او ای با کسان چې او کمزوری کړی شي او کسرانو للذین تکبروا ا کسانو ته چې ځان غړ غړلو ای تکبر کړو ځان غړ غړو د الله کتاب نو بل مکر الليل والنهار بلکې تدبیر تاسو د شپې او د ورځې بل مکر الليل والنهار بلکې تدبیر تاسو نه او د ورځې اتامروننا کله چې تاسو حکم کولم ته د مشران به کشرانو ته وي تاسو به د شپې ورځې تدبیرونه کولو مکر به مو کولو اتامروننا کله چې تاسو حکم کولم ته ان نکفر بالله چې موږ کفر کو په الله باندې ونجعل له اندادا او ګرځوم الله سره په مثل د الله په صفات کې انداز د نه جمن مثل ته وي چې ګرځوم الله سره په مثل د الله یعنی شریکان تاسو موږ توحید نو بیان کړي تاسو خو د شرک رد نو کړي تاسو خو صرف دا چایواله چې ختم نبوت او عقیده نبوت ته عقیده د نبوت یا قران او حکم تاسو نو بیان کړي تاسو موږ ته نبی علیہ السلام هغه مشن نو بیان کړي تاسو موږ ته د قران او فهم قران خو تاسو نو هم کړي تاسو په قران باندې تیز پیسې ګټلې چاندې و مو کولې لکونه روپۍ براغونډه کې لګي به ولګول نو بزان ته بچ کی تاسو خو مونږ ته شپورز باندې تاسو پمګ باندې تدبیرونه کړی بل ما کړل له ونهاري کشران مشران توي بل ما کړل له ونهاري بلکې چل تاسو مکر تاسو د شپې او د ورځې ایتامروننا کلا چوکم کول تاسو نتا ان نکفر بالله یمنا کفر کو پالا باندې ونجعل له اننا او ګرځوم الله نو ومثل د الله الحمدلله داخل دې خلک ډیر خدي الحمدلله دلته د قران مخالف نشتا کاري څوک پټي نو پټ الله پسې خلک خبر کوي پیغمبر پسې کوي
خکارا سو خلاف نه کوي الحمدلله ځکه 50 کال په داخلو کې د الله کتاب بیان شو اسی بیان نه د الفاظ بیان نه د ترجمه بیان نه بلکې د قران تفسیر د قران تفصیل د قران تشریح فهم د قران په د قران او زما په دې مړی کې په دې سینه کې چې څومره زور او د سلويخ کله دا چې ما وایي الحمدلله ازو د خپل کلی د خلکو ډیر زیات مشکورې ما ډیر زیات شکرګزار ما دعاګانې ورته کوم چې الله دا کله دا ټول موحدین کې او ټول جنت ته بوزي 50 کال قرآن اوریدو د چا به مجبورې جماعت تراتلې نشي لارو کې ناسي کورونو کې ناسي وجرو کې ناسي زمیدار کا پټي کې داتم مجبوری او کار تزینه په پټي کې وته وږي خي او کاسه چته سو چکر وای دا سر دلا چیزما نو دا بعضي بیماران وی نایله ډاکټر وای چې تاسو ساره نو ورزش کوئ ناوی وای چې مونږ واک کو او زموږ دواړه وګونه درس کوي مونږ درس اورو کله کله ابلو ذاته یو ملګری وای په مخرالو وینن دې طرف ته आवाज نه راتلو مې دا وچتا هوا وسیلې باونه د आवाज بل طرف ته ټولو الحمدلله ازاخیل بالا زم یو مرګرو زاخیل بالا په قران زاخیل بالا په ټولو کلو کې اعلی شو او په قران باندې بالا شو الحمدلله 50 کال پیر بسې دویم نمبر کله چې قائل محترم شیخ القرآن صاحب زمون کلی زاخیلو ازاخیل بالا ته پیر ثانی وای په پیر کې 15 کال قرآن بیان شو او الحمدلله په داخلو کې 50 کال نیمه صدای لاس کال زموږ استادانو بیان کړو رسلیخ کال مسلسل دا بګي دا کار زما غوندي بیکاره ګناګار یو کمزوري سړي د خلین الله سلیخ کال د قران د آیاتونه وکړ او دا کله پاغه باندې منور کو دا کله پاغه باندې رڼا کو اوس خو جون کې دا درس لري دا په پوره دنیا کې خلک اوري دا په نیټ باندې اوري دا په فیسبوک باندې اوري دا په ګروپونو کې اوري نو درس دی وجه موږ دا سکو چې هغه د ټولې دنیا لپاره فائدہ ورکړي باځ کلی کې با یو ګناي باځ کې به بلې باځ کلی به داوي چې به ډیر خوي آلته و شرک نه وي آلته با درګاونه نه وي ختم شي وی لکه زم کړي داخل بالا آلته درګاونه نشته الحمدلله درې درګاونه په پنځپیر کې چې شیخ العرب ولا جم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاهر نور الله مرقده نن 15 کال مخکې قرآن شروع کو په پنځپیر کې اتل درګاونه خلق بتلل او غینه به سوال کولو اتل درګاونه الحمدلله هغه درګاونه ختم شو پای کې ژوندۍ پیران مو 15 پیران په پنځپیر کې یو لوی غر دی اوچته دا غر د پاسه با 15 پیران کې ناستل ا 15 پیران بیا پنځپیر نه لار او د پیښور کې بیا ډیر شو د پیښور کې آزار خانه وته وي یو کله د پیښور دی رنگ روډ باندې دی بای پاس باندې نو هغه 15 پیران او 15 والا په پیښور کې التخصتی مبارای الترا هغه لم پنځپیر وي خوازه مشهور نشو او پنځپیر کله په ثوابه ضلع کې وړو کې ونه کړه دغه په لمنه کې هغه ځکه مشهور شو چې هغه دینه د الله کتاب بیان شو عقل په دنیا کې ځکه مشهور شو چې شیخ القرآن شیخ العرب ولا جم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاهر نور الله مرقده دا وزنه داسې قرآن بیان کو چې دا سلف الصالحینو دا د دین د اکابرینو دا صحابه کرامو دا غي هغه یاد تازه کو د انبیاء علیهم السلام د حقيقي وارثانو ثبوت پیش کو العلماء ورثه الانبیاء حق پرست علماء د انبیاء علیهم السلام وارثان دي داینه په میراث کې تکلیفونه پاتې دي علم پاتې دي شیخ القرآن رحمه الله شیخ القرآن
والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاہر نور اللہ مرقدہ آئے پاس ثوابائی کے ابتدائی دور کی خلق نیول او په خالي سور کړو او په ثوابائی بازار کې ګرځولو څنګه چې امام مالک رحمه الله آئے په بازار کې ګرځولو او هغه به आवाज لګولو چې وا خلکو تاسو ما پیژنې کنا کما څوک پیژنې خو ټیک تا کمه نه پیژنې نو انا ابن مالک ازان ابن مالک ما کما څوک نه پیژنې ما او پیژنې شیخ القرآن رحمه الله آئے په خر باندې سور کړو او په ثوابای کې ګرځولو ولې ګرځولو د الله کتاب بیانولو د الله توحید بیانولو چې وا خلکو یو الله را مدد کوي یو الله داغه نه وایي د الله صفات مخلوق نه مور کوي چا چې دا مسله بیان کړي العلماء ورثه الانبیاء حق پرست علماء د انبیاء علیهم السلام وارثان دي د شرک نه او د توحید بیان د شرک نه شروع کړي دي د نوح علیہ السلام شروع کړ دي اینه مخکې شرک نو الله سو پیړو کې 1240 کال مورخین وای په له سو پیړو کې تیر پای کې شرک نو نوح علیہ السلام راتلو مخکې شرک شروع شو نوح علیہ السلام چې الله راو لګلو ناج کله قوم ته دا چغوي چې الله را مدد کوي سورہ اعراف کې آیت 59 او 59 کې نوح علیہ السلام आवाज هغه ذکر کوي لقد ارسلنا نوح الى قومه وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم کیا تاکي سره لګلم غنو علیہ السلام خپل قوم ته نوح علیہ السلام واسما قوم عبادت کوي او د الله یا قوم اعبدوا الله وقوم زما د عبادت لکشام کوي الله ته عبادت کی درې جو یرا دغه ته مو کوي د الله نو مینا دغه ته مو کوي د الله سره توا دغه ته مو کوي د الله نو مالکم من اله غیره نیته تاسو نه پاره بل جترا به د الله نو ان اخاف علیکم یقینا زیره کوم پتا سبحانه عذاب یوم عظیم د عذاب دور ذلوینا د عذاب دور ذلوینا نو قوم تسوی قال الملأ من قومي ولا مالدارو د قوم د نوح علیہ السلام نو ان لنا کیکن منگا قام خوینو تالرو فی ظلال مبین و گمراہی اخکارا کی نوح علیہ السلام تو اتخکارا گمراہی نوح علیہ السلام قل صفحی کی قالو و نوح علیہ السلام یا قومی وازما قومو لیس بی ظلالتون نشتر مابانی گمراہی جو گمراہ نیما ولیکنی رسول من رب العالمین اور لیکن زاستاز ما ده طرف آدھر رب ده مخلوقاتنا بلعکم رسالات ربی رسومات تاسوتا احکام ده رب جمع وانصالکم او خیر خوی لٹو مستاسو ده نسواسل چلام رازی پمانا خیر خوی رازی وانصالکم او خیر خوی لٹو مستاسو وعالمو خفویگ من اللہ ده طرف ده اللہ نو ما لا تعلمونا چن پویگئی تاسو نو علیہ السلام تو وی تو گمرائی او تیزو گمرانی ما نو سورہ سبا کی دا کشران او مشران دا مریدان دا با جگڑی کئی نو دا مشران بہتے ہم تاسو نو منی کری کشران بہتے تاسو شپید او رضی وی ہم تبا کسا کی ولاد وی تدبیرون مکول نو آخر دا آیات کی وی دا سورہ سبا درے دے سمایت کی واسر رن دامتاو او پر ڈبا کی اس میں مانتاو لما رأو العذاب کلما چیوینی دی عذاب نو مشران او کشران ای مخفل کی جگڑیو کی یا بلبا ملامت کی او بیا بوئی وجعلنا الاغلانا وابجمنا وگزمنا توکنا غد غد زنزیرنا فی آناق الذین کفروا پسوٹننا کسانو کی چیو کافرانو انکار کرو مشران او کشران ټول ته زنجیرونه واچي او ته وای حال یو ځانو ځانې جدر کولې تاسو ته الا ما كانوا يعملون مگر دا عملو چې تاسو کولم دا تاسو د عمل د وجنه
تاسو د مشران منلیو ای تاسو دوکه کوي او مشران ای ته وای تاسو کشران گمراه کړیو او نو را کشران دا جګړی دا قران ذکر کوي او دا لوی مضمون دی نور به ان شاء الله په دې باندې بیا سباله تفصیل کوو لفظي ترجمه د آیت 62 سوره قصص و یوم او ارزو ورځ قیامت ینادی جواز وکي دیتا ويقولون ایبا الله این شرکائی الذین سوچو دبرای خواندان زما آکسان یا چرتری دبرای خواندان زما آکسان کنتم تزومون کی تاسو بی گمان کولو او بیا نور قرآن دے تفصیل کے القرآن یفسرو بازو بازا نور تفصیل با دے آیات بانی انشاءاللہ بیا سبا لکو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین گوری یو خبرکم زمونږه په دارالقرآن پنځپیر کې چې هغه د ټولې دنیا د قرآن او سنتو د جماعت اشاعت او توحید او سنت د ټولې دنیا مرکز دی پای کې هر کال اجتماع کیږي پای کې درې اجتماعګانې کیږي په کال کې یو اجتماع بخاری شریف داغه چې کله اختتام وي یو اجتماع د بخاری شریف د ختم په موقع باندې بیا ورپسې شعبان او رمضان کې د قران کریم دوروي دای 15 تیا کال پوره شو سکال با شپږ اتیم کال شروع کیږي ان شاء الله شعبان او رمضان کې وصل شعبان او رمضان کې وصل خرز کې قران کریم درس او ترجمه او تفسیر وی سارے نماز پخین پوری مازیگر پوری درسی داغه 27 رمضان باندې بیا اجتماعي ختم ایله بیا ملګری ټول راځي درېما اجتماع عام هغه بیا عمومي وی هر کال د اکتوبر په میاشت کې وی مخکې با درې ورځې وا او څلور ورځې ورځې څلوري خو چې حساب یې کنه غدري جوړي لکه زیارت دوره دی دا غرمینه شروع شي او د اتوار په غرمه ختم شي نو که حسابو کې نو ورځ درې راځي تاریخونه څلور دي 23 24 25 26 اکتوبر تاریخونه څلور راځي غداورو حسابو کې نه پیسې باندې درې ورځې جوړي نو زم مرګي بازي کوي چې 4 روزه اجتماع سوکل کې 3 روزه نو دواړه ټیک دي ورځې څلور راځي چې حساب یې کو نه درې تی جوړيږي زیارت پر 12 بجې شروع شي ماسپخین او په اتوار په ټیم ختم شي غرمه نو ورځې تی درې جوړيږي او تاریخونه څلور دي نو داغه نن ان شاء الله سکاله درشتم کال دې د اجتماع درشتم اجتماع وي ان شاء الله 23 24 25 او 26 د دې اکتوبر نن د پندال د انتظاماتو افتتاح ده قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاهری دامت برکاتهم چې الله هغه ته ډېر صلاحیتونه ورکړي سلويخ کاله د قران کریم د درس شو او 10 کاله قران دا خپل والد محترم شیخ القرآن شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاهر نور الله مرقراغنس 10 کاله قران ویل دي چې ترکه مې هغه ژوند دیو او سلويخ دورې پوره شوي سلويخ کاله شو د درس ایت الله ډېر صلاحیتونه ورکړي دي کاروبارونه کوي روغ شپږ لساتو کاروبارونه بل کاروبارونه کوي د قران کریم دوره کوي درس کوي په شعبان او رمضان کې کال کې بیا طلباء ولا د دوره حدیث سحر کې درس کوي بیا ځان خپل کاروبارونه کوي الله ولړې صلاحیتونه ورکړي دي الله ته د دنیا خلقو لپاره ته الله ډېره فائدہ وایستا خلقو ډېره فائدہ ورکا قران او سنت داسې بیان کو چې څنګه والد محترم بیان کړو اسی بیان کړو چانه سایست نه دي
شیخ القرآن رحمه الله دای والد سے دین داسې بیان کو چې څنګه امام ابو حنیفه رحمه الله بیان کړو اسه چانه ستما نه وکړي هغه مرکز دی د ټولي دنیا نن دا د اجتماعي تایسوا سالانه اجتماعي پنځپیر نن بداغه د پندال افتتاحي ان شاء الله اتنی بجې اوس لکسات رست به ان شاء الله اوس پګنی می دي تقریبا دو غنټه پس دو نیمه غنټه پس په ان شاء الله افتتاحي آیت خاص ملګری چې کوم انتظامیه کړي آی ول تشریف وړي قائد محترم آغا 100 منټه افتتاحي کلمات وي او مشران اکابرین راغون شوي ای دعاو کی بیا انتظامات افتتاح شي نو دا نن 12 تاریخ ته نو دا 23 باندې به ان شاء الله شروع کیږي دا 9 ورځې په دې کې به ان شاء الله انتظامات کیږي دا غیر لپاره به تیاری کیږي د دې اجتماع لپاره دا داسې اجتماع ده چې دا خالصه دینی اجتماع ده نه پکې اوټ غواړي نه پکې نوٹ غواړي صرف دا غواړي چې قران زکې عقیده زکې توحید زکې د نبی اسلام په طریقو باندې عمل وکړي چې دنیا هم خیسته شي او آخرت هم خیسته شي خالص صرف او صرف دینی اجتماع ده نو دې ته به د ټولې دنیا نه خلق راځي ان شاء الله خصوصا د خیبر پختونخوا عموما د پاکستان نه او بیا بعضی ملمانه د بهر ملکونو نه راځي تشریف وړي هغه ته نو پکار تاسو ټول لدادي چې څوک هغه اجتماع کې شرکت کولې شي مال جان او وخت دا درې وړه لګولې شي نو پکار دی چا پنځپیر ته پنځپیر ثوابي ذله کې د ثوابي نه 3 میله جانګيري پلا یو وړو کې اور نکلې دي الله تعالی قرآن خدمت وایستو پای کلی کې ودا اجتماعي ان شاء الله سوکال تتلی شي چې نشیتلې یا زنانوي نو هغه بیا په کورونو کې په نیټ باندې ووري په نیټ باندې اوبه نشر کیږي فیسبوک باندې نشر کیږي او په فیسبوک کې او په نیټ کې او په یوټیوب کې هغه بیا پراتوي هر وخت اورېدې شي نو دا خالص د الله د رضا لپاره ان شاء الله د اجتماعي سو د دنیا غرض او مقصد پکې نشته دی زموږ دعا ده چې الله پاک دا اجتماع په خیر سره وکړي او الله پاک دا اجتماع د ټولې دنیا د مؤمنانو مسلمانانو لپاره د نجات ذریعہ وګرځي په دې ضلع کې په دې صوبه کې په دې پاکستان کې د الله امن راولي الله دې د مسلمانانو مؤمنانو مسلمانانو حفاظت وکړي یوازې پاکستان کې نه په ټوله دنیا کې چې څومره اسلامي ملکونه دي الله دې هغه ټولو کې امن راولي او بیا چې دغه اسلامي ملکونو هغه مرکز چې هغه حرمین شریفین دی بیت الله شریف او مسجد نبوي آی مرکز دی هغه دې داغه دی الله حفاظت وکي او الله دې پازه باندې د پښتنو خبره چې الله دې په توت باد نه لګي الله دې حفاظت وکي او الله دې زموږ رضا شي الله دې دا ملک دا پاکستان د امن گهواره وګرځي او الله دې مؤمنان مسلمانان په قران باندې راغون کې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الله دې مونږ ته ټول ته ګناهونه معاف کړي الله دې زموږ رضا شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين